تاسو ته پته حدیث کې راځي یو سړي چانه قرض واغست او ورته وی چې فلانه ورځ باندې به زه تا ته دا قرض راوړم فلانه ورځ چې رااله دا سړی د دریاب غاړې ته یې چې زما قرضدار به اوس را رواني په کشتۍ کې به راشي او زما پیسې به راشي څوک چې قرضدار و هغه د دریاب غاړې ته راووتو کشتۍ نه وه سوچ کوي چې ای بار الهه دا به اوس کېږي څه واده خلاف کېږم هېڅ نو یو لرګی راته مات کو او د هغه لرګي دا منځې سوری کو او هغه پیسې پکې واچولې او ورسره یو چټ ولیکلو چې یا الله دا شی چې ما ته چا راکړی و هېڅ وسیله نشته چې دا ورورسوم خدایه ته په هر څه قادر یې د هغه لرګي خوله یې بند کړه او دریاب ته یې لرګی ور واچولو دریاب ته یې لرګی ور واچولو دا سړی د سیند په غاړه ولاړ دی چې ګوري دریاب کې هېڅ کښتۍ مشتۍ نشته خو یو لرګی پکې را روان خیال یې وکړو چې دا لرګی به راونیسمه دا به کور ته یو سم په کار به راشي قرضدار یې خو مې رانه چې لرګی کور ته یوړی چې خوله یې وله پرانیسته هغه چې څومره پیسې هغه ورکړې یا ترې راتوی شو او چک ورسره لیکلی په خدای قسم چې ته د خدای شې دریابونه به تا دپاره منی آډرې وړي نن ستا منی آډرې خو په ډاکخانو دي چا باندې چې اربونه روپۍ خرڅ دریاب به ستا منی آډرې کوي د سلیمان علیه السلام حکومت چې مارغانو به خطونه وړه که نه دی بلقیس بادشاه ته چا خط وړی هدهد مارغه وړی بیا د بلقیس بادشاه خبر چا راوړی سلیمان علیه السلام ته هدهد مارغه راوړی دا میږي دي میږي په دې میږو کې مستقل حکومت دی د سلیمان علیه السلام تخت ته هوا روانو او د میږو بادشاه حکم وکړو چې یا ایها النمل ادخلوا فی مساکنکم اے میږو سړي ته ننوځئ لا یحتمنکم سلیمان و جنوده سلیمان تخت تیریږي هسې نه چې چېرته پیمالم نه کړي اوس دا خبر ټلیفون خو نه ټلیګرام نه فکس نظام نه نواز شریف چې تشریف راوړو پاکستان ته نو فکس یې جوړ کړو چې چاته څه تکلیف وي نو ما ته فکس کوئ فکسینو نظام یې جوړ نه فکسو نه ټلیګرامو نه ټلیفونو هېڅ نو هوا وه دا د میږو د بادشاه حکم چې دی میږو ته دا هوا یوړو سلیمان علیه السلام ته په غوږ کې وکړو چې دا حکم د میږو بادشاه خپل رعیت ته وکړو چې تاسو سورو ته ننوځئ لا یحتمنکم سلیمان و جنوده سلیمان علیه السلام وی تخت کې دی تخت یې کېښود او د میږو بادشاه یې راوغوښتو ویل تا ولې دا خبره وکړه چې لا یحتمنکم سلیمان و جنوده زه ظالم یم د میږو د بادشاه عقل ته ګوره په نری توبه سوری شه د پاکستان بادشاهانو د دنیا بادشاهان په نری توبه سورو شه د میږو د بادشاه عقل ته ګوره او زمونږ عقل ته هم ګوره زمونږ خبره ته هم ګوره زمونږ په دې صوبه سرحد باندې هم بادشاهان تېر شوي یو بادشاه ما سره په جرګه کې تللی و د 302 جرګه وه نو د مړي والا ته وایي چې مونږ راغلي او تا ته راغلی یې او ته جوړه دې سړي سره وکړې ما ورته په خوله لاس کې په ارام کښېنه په خبره نه پوهېږي څوک چې چا سره جوړې کوي یا د جوړې خبرې ورسره کوي دا کې تاسو د خپلو خبرو ته ولګورئ همدغه خلک دي نوم کې بس پیسې او دولت ورسره راغلی ده او خر نه سړی جوړ کړی غریب سړی خو که ډېره عقلمند دي او ډېر هوښیار وي د هغه خبره څوک چا اوري چې په یو کومځکه ده لکه رحمان بابا وایي چې لیونی شم نن یار لیدلی نه دی لیونی شم نن یار لیدلی نه دی ما د برس جهان سردار لیدلی نه دی ما دې میږي دا چې د بهر وخت کې کتو ده به کتو اوس دا د حال خبرې دي دا زمونږ د زمانې مولیان صاحبان چې دي که نه دا په قال کې دي او دا د حال خبرې دا پوښتنه ورشي
د دیوبند مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه نه وکړ د شیعو یو ډله ورته راغله ویل مونږ به جي مسلمانان شو خو که مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ځان وښیي هغه ورته په خوب کې ویل په خوب نه بچیا په ویښه به درته وښیم خو که تاسو مسلمان یې په ویښه ویل دا خو به لوی ساده نانوته ما لیدلې وه هلپسې ډېری غوندې دي داسې شیعګان ورپسې دي او د مخکې دی د ډېری نه چې واورېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی څلور واړه یاران ورسره ولاړ ویل دا وګوره بس پاتې کړه شپېته اتیا شیعو ټول مسلمانان دي په ویښه که په خوب کې وګورم داسې دی لکه چې په ویښه دي لیدلې من رآني فی المنام فقد رآني ان الشیطان لا یتمثل بي چا چې زه په خوب کې ولیدم نو زه یې ولیدم ځکه چې شیطان زما په شکل ځان نشي جوړولی شیطان په هر شکل ځان جوړولی شي هر څه کولی شي دا نشي ویلی چې زه محمد یم دا اجازت شیطان ته نشته من رآني فی المنام فقد رآني ان الشیطان لا یتمثل بي د خدای قسم چې په ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم توفیق خلقو ته ملو شوي په ژوند نو رحمان بابا وایي چې لیرانې شم نن یار لیدلی نه دی ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی ساقي نشته چې یو جام د مې راکي ساقي نشته چې یو جام د مې راکي بې ساقي مې جام تیار لیدلی نه دی زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته زر خرڅېږي پیسه او دولت خرڅېږي شکل ته یې نه ګوري بتار ته یې نه ګوري خبره ته یې نه ګوري نسب ته یې نه ګوري پیسې ته ګوري چې دولت ورسره زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نستګار لیدلی نه وی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی چې سره نه وي خود غریب دی ما غریب سره هوښیار لیدلی نه دی غریب سره که د 1 کروڑ روپو خبره وکړي دا خلک ورته څه وایي دا ټسټي زکي خانان اوس په پاکستان کې خانان لا چلته خان د خان ټکی ترجمه د دې ملیانو نه تپوس وکړي چې دا نامه په دې ډله چا ایښې ده د ارباب ټکی ترجمه ملیانو نه تپوس وکړي د نواب ټکی ترجمه ملیانو نه تپوس وکړي خان زمونږ دې بالا ماڼۍ کې هم داسې کور نه چې راوځي پردي دکان ته ګوري چې چا به د کاوې چینک راوه دا ځای چې پکې اوسېږي نو کاوې پیاله به لاس کې ونیسو دا نو زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نسګار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سره هوښیار لیدلی نه دی زه رحمان د محمد د درخواک روب یم زه رحمان د محمد د درخواک روب یم نو ما یو بل داسې دربار لیدلی نه دی بیا څه وایي نن د ورایانه دلبر مخې له راغی د یختا په شان ښکلی بشر راغی ما یې مخ ته په ځیر ځیر کتلي نه ما یې مخ ته په ځیر ځیر کتلي نه چې مخ په کفن پټ کړو ارمان راغی خلک زه په زه جامې وینځي اختر دی خلک زه په زه جامې وینځي اختر دی په ما هغه ورځ اختر چې جانان راغی خلکو ډک جامونه خلکو ډک جامونه نوش کړل د شرابو جام زما د لاسه پرېوت چې راغی اصحاب مې واړه ستوري د اسمان دي اصحاب مې واړه ستوري د اسمان دي
اے رحمان محمد دی پکی بدر قمر صحابہ اللہ په خدای قسم دو خبرې دي دو یو دی صحابه وتا د پیغمبر په کتو او داغه په زیارت او پاغه د ځان او مال قربانولو برکتو چې په دنیا کې ورته خدای پاک د جنت زیره په دنیا قرآن په دې گواه دی وګورئ رضی الله عنهم ورضوا اے پیغمبر ټول صحابه دې پوه کا چې تا ته د ایمان په سترګو کتلي دي نو رضی الله عنهم زه د دوی نه راضي یم او دوی د زما نه راضي د دې وجه څه وه د دې وجه دا وه چې د دوی تمام ژوند مال حال بال بچ مړه داسې به سکوکي داسې به سکوکي چې په مدینه منوره کې عقد مواخات قایمېده د مکې مهاجرین او د مدینې انصار پیغمبر د دوی په منځ کې ورورولي جوړوله ته د ده رورې ته د ده رورې ته د ده رورې ته د ده یو صحابي را پاڅېد و یا رسول الله ما سره به د داسې سړي ورورولي جوړی چې ښځه یې نه وي ولې وی جي زما دوه ښځې دي په تشه ورورولۍ کار نه کېږي چې ده د مکې نه ستا دپاره هجرت کړی دی چې زه خپله ښځه وله ورکړم خپله ښځه او زما دوه ښځې دي دی به کور ته بوزم چې دی پکې خوښه کړي چې کومه د ده خوښه شي چې زه وله طلاق ورکړم او ده ته یې په نکاح کړم پوه کوي دا د کابل مهاجر راغلي په ایمان یې وایي داسې به مونږه کړي چې یو مهاجر ما سره عقد مواقات جوړ کړ چې زه یې وله یو خپله ښځه ورکړم پوه د کابل د دولت او د مهاجرو د دولت د برکته خو نن ستا دلته د روټۍ دره کې نه لګېدو کروړپتیان شوي کروړپتیان نو زما عزیزانو دې ته خاص سوچ وکړئ چې نن کې هېڅ نشته ټول ژوند زمونږ فراد او دوکه ده قسم په خدای که زمونږ ودونه دي کمپلیټ دمتوب دی کمپلیټ که زمونږ مړي دي کمپلیټ رواج خلق بچه وي پلک بچه وي کلک بچه وي دا ښځې نه دي که خدای پاک دوی له د چرګو مرض راولي او په پاکستان کې یوه ژوندی پاتې دې ښځو چې کوم حال جوړ کړی پلار یې په نالت کو میړه یې په نالت کو زامن یې په نالت کړه لونه یې په نالت کړې د خدای په عظیم قهر ګرفتار دی دا ملک نن د ښځو د لاسه هلکان وګوره دا آینده نسل چې کوم راوچتېږي بعضې سړی ما ته وایي دعا راته کوه بچي مې نه کېږي ما الله دې دا چې د چا دي د دین هم خلاص دغه د ډم زامنو ته دوا پکار ده دوا کوه چې به دې نه به چې کوم خنزیر بچی پیدا شي چې د هغه نه به څه شی جوړي دې نه پس په لاره ځې سم شی نه ګورې غوږونه دې سم شی نه اوري زړه دې سم شی نه محسوس کوي یو عظیم عذاب دی چې په دې ملک نازل دا د چا د لاسه دا د دې عوامو د لاسه او د دوی د انتخاب د لاسه او د حکمران طبقې د لاسه ته اوس ما ته وایه چې د صوبې مشر هغه راځي او د جینکو د سکول او ابتدا کوي او افتتاح کوي دا څه سړیتوب تېرو ورځو کې دلته یو میټینګ و پکې یو راپاڅېد ویل څومره ظلم دی چې په بالا ماڼۍ کې د جینکو سکول نشته تر اوسه او څومره زیاتې دی بس زه پرې راپاڅېدم ما چې دا کوم سکولونه دي دا دې خدای هلاک کړي ته لا پکې د جینکو سکول غواړې کښېنه دا ډېر لوی ظلم دی چې د جینکو اوس خو تعلیم اډو کوئ ما اوس خو سبقونه په بچو مه وایي چې چاپړې ورته لګوئ چېرته دکان ورته وباسئ چېرته ریړه کې سبزي مبزي ورته ورکوئ چې خرڅوي یې اوس تعلیم بی اے ایم اے ایل ایل بی ډبل ایم اے هغه لګیا دي په جونیئر کلرکۍ پسې ګرځي او خلک یې راوچت کړي دي هغه یې کمیشنران او ډپټي کمیشنران او ډپټي سیکرټریان لګولي ځکه چې د پي ټي استاد خپلوان نو چې دا بی خپل وي دننه راځه او که د بابا خپل وي په باران کښېنه په ملک کې رځې نو ملک ټول د ابی په خپلو په لاس کې راځي د بابا د خپلوانو ځای پکې نشته عزیزانو که ممکن صحیح اسلام او دین راغی او صحیح مذهب را باندې راغی
د ابوبکر او د عمر او د عثمان غوندې راکې راغی. حضرت عثمان د قتل لوی سبب چې و لوی هغه دا و خلک یې په دې مخالف شوي چې کوم سیټ به خالي شو نو حضرت عثمان به کته چې دا سیټ دا زما دشمن ښه چلولی شي او که زما دا خپلوان یې ښه چلولی. نو چې دشمن به ښه چلولی شو نو دشمن به په هغه سیټو لګولو او خپلوان ته به وایي چې تل نو خپلوان یې ټول په دې برخلاف د قتل لوی سبب یې دا او لویه وجه یې دا و. هغه به وي چې خبره دلته زما د رشتې نه ده، خبره د ملک د چلولو ده، د ملک چلولو اهلیت زما په دې دشمن کې ښه دی. نو دشمن به په هغه ځای لګولو او اهل به خپلوان به نه لګولو. دا سبب د قتل. نو عزیزانو او خدای دې څه د خیر اسباب ورته پیدا او د خدای په لوی کرم به کېږي. په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه، زما عقل چې دی هغه خو بالکل مایوس دی چې زه به نجونې په خپل ځین باندې دا ملک او دا قوم په دین آباد وګورم. دا څوک چې چغې مغې وایي که نه دا قسم په خدای دی چې هسې خپله لیډري چمکیا وایي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په قریب 12 کاله حکومت کړی. اوس کاش چې مسلمان قوم د خلفاء راشدینو د دایر د حکومت نه خبر شي چې د دوی دا حکومت چې و د دوی کور ده څنګه، د دوی حکومت چې دی هغه د په کوم ځای کې کېده، نشست برخاست به څنګه و، خلکو سره میلاوېده به څنګه و. کاش چې مسلمان دنیا د دې نه خبر شي او د مسلمان دنیا حکومت د ملک په دغه طریقه شي چې کومه طریقه د خلفای راشدین وه. نو عزیزانو مسلمان قوم به اله بیا مسلمان قوم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله د دې اهتمام کولی چې ما سره ملګري داسې وي چې ما ته څوک تکلیف ونه رسوي. نو دا ذمواري الله پاک په خپله واخسته چې والله یعصمک من الناس، الله پاک به تا د خلقو نه ساتي، فکر مه کوه. عزیزانو هر سړي ته دغه عقیده پکار ده چې ده په خپل دور کې چا سره ظلم نه یې کړی، زیاتی نه یې کړی. نو والله یعصمک من الناس دا هر چا دپاره ده. که تاسو وګورئ چې د چا وخت پوره شي کلاشنکوف یې ورسره وي، لوی ګارډ ورسره وي او د ګولۍ نشانه شي او دی مړ شي، سوال نه پیدا کېږي چې کوم وخت الله د چا د مرګ دپاره مقرر کړی او هغه وخت به ضایع شي. هغه وخت له به ټیک غشه در رسي او ستا په سینه کې به لګي او ته به مړ کېږي. دا هم د قرآن کریم وعده ده چې اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. چې اجل راشي او وخت پوره شي هغه یو سکنډ نه مخکې کېږي او نه رسکو کېږي، یو سکنډ. نو عزیزانو دا هغه خلق و چې په یوازې ځان به ټوله شپه په خپل رعیت کې ګرځېده او عقیده به دا وه چې هسې نه چې زما په دایر حکومت کې چاته تکلیف ونه شي، څوک بیمار نه وي، څوک اوږی نه وي ویده شوی. د هر چا د دروازې ته به غوږ نږدې کړ او دا کوشش به یې چې د دې کور د فریاد آواز خو نه روځي. عزیزانو که دا رنګ په مونږ کې راشي نو مونږ د مسلمانانو الی چې دا رنګ څو پورې مونږ کې راغلی نه وي په دې تشې نامه باندې د اسلام غیرتي د ایمان